أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة كهف إن سم سفارة آیات نمبر 32 وضرب لهم مثل الرجلين د دې زینا الله تعالی د دنیا په بے ثبوته باندې او د آخرت په اثبات باندې الله تعالی د دوو کسانو د دوو ملګرو یو واقعیا بیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی فرمایي چې دیتا د هغه دوو ملګرو واقعیا بیان کا چې دوه ملګری یو نیکو بل بدو یو مسلمان او بل کافرو دواړه به یو ځای ګرځیدل یو ځای خوراک سکاک او یو ځای به کوم دی پاتې کېدل غب شپ یو خدا یو کافر او بل مسلمانو دا کوم چې کافر او دل الله تعالی دو باغونه الله تعالی وی دل موږ دو باغونه ورکړو د انګورو د کجورو مضبوط دو باغونه او د دې دواړو باغونو په منځ کې ورته الله تعالی وی موږ یو نیر پیدا کړو او دل الله تعالی وی چې موږ ډیر مال او دولت ته دینه علاوه نورم ورکړو او د بازو خلکو باغونه هغه یو کال ډیر میوه وکینو بل کال هغه باغونه تشوي وی د په دې باغونو کې د سينوا د باغونو بالکل یو شانت میوه نیول او هر کال بډکو کمواله پکې شرط نه راغلي خدای کافرو دا مسلمان بده سره لګي او ورځ سره خبرې کولې چې مسلمانې کې ولینا ته الله تعالی سره ولې شریک جوړای وی دوه ورته په دې خبرو کې وي چې د شکار دی چې زه په حق باندې ما زه په حق باندې کو زه چې په حق باندې نه وي نو ته چې د الله دشمنی کافر د الله دشمنی مشرک د الله دشمنی نو الله تعالی خپل دشمن باندې رحم کوي په ما باندې الله تعالی رحم کړی دی او مال باغونه را کړی دي مال جیداد را کړی دي مال چې کم دی سرو سپین را کړی دي اولاد را کړی دي او ستانه زخیمه د عزت په اعتبار سره ستانه بهتره ما د مال په اعتبار سره ستانه بهتره ما نو کو زه په غلط لار وی نو زه بیا دا دومره باغونه براله الله نه را کول دومره پیسې به الله نه را کولې او کو ته په سم لار وین ته الله تعالی دوره غریب کولې نه دا مسلمان ورته وی چې زه په دې باندې صبر وکما الله تعالی به مال استاد دې باغونو نه بهتر باغونه راکې یا به دنیا کې راکې او کو دنیا کې رانه کې نو آخرت کې خو یقیني ده چې الله تعالی نه زما امید دی الله تعالی او مال دین خپل باغونه راکې او ورته و چې دا ته د بیوقوفه چې د په دنیا کې دنیا دارالامتحان دی نتیجه خو ورستو وزي رزلټ ورستو وټکیږي دا خو دارالامتحان دی او دا الله تعالی د امتحان د بار درکړي ته په دې باندې مخ ته کېږي چې زه د الله تعالی خوخه منو مال دا بخونه را کړی بس دې کا سواتوي چې دا ما غټلی دي زما سره باغونه دي زه د الله تعالی خوخه ما زه قیامت منم او آخرت منم او کو بل فرض ته وای چې په آخرت کې به الله تعالی د دین خپل سيزونه ورکي نو بیا به الله تعالی ستانه بهتر مال راکي زه دنیا کې بهتره ما مال او دولت را سره ډیر دي او آخرت کې تاسو وای مسلمانان چې په آخرت کې د دې دنیا دا نقل دی او اصل په آخرت کې ملاويږي نو دا مال الله تعالی دنیا کې نقل راکړل دا باغونه او آخرت کې به اصل ملاويږي دینه بهتر براته ملاويږي دا خبره کولی دا مسلمان ورته وی چې ته او د بیا دا خبره وکړه د کافر د خپل بلګری مسلمان ته چې زما دا باغونه به چرته نه هلاکیږي نه به قیامت کې هلاکیږي قیامت باندې راځي او نه به دې باندې صافت راځي زګه د حفاظت چې څومره اسباب دی غټول باندې ته برابر کړی دي
زه او بکوم او موزه چې کوم دی حفاظت هم کوم هر قسم سیز نه ما دا بچ کړی دي نو زما دا باغونه به چرته نه هلاکیږي او چرته به زه نه غریب کېږم دی ورته دې سم کوا کو الله او غوړي په دې باندې به عذاب راولي ستا دا باغونه به ختم کی ستا مال دولت به ختم کی اولاد به درله ختم کی دا الله تعالی کولی شي الله تعالی په دې قادر دی یا بده سي الله تعالی او کې دا وبو بدر نکته بوزي تو بیا د دغه اوبو پر راخلو باندې قادر دی تاسو بیا دا طاقت نه چې د زمکه نه دا اوبر وکاږي باغونه به دی وچی د نه منلا اومدک شد الله جل شانه په د باندې عذاب مسلط کو بدغه باغونه او باغونه ټول چې کم دی ختم شو مال دولت ټول ختم شو دیګس بیا الله سمرول او وی چې دا ما سو کړل نه د دنیا شوم او نه د آخرت شوم دنیا مم تباہ او برباد شو او آخرت خو مې وی د ډمبرو لرګي ځکه چې کافر یم نو دې کې هغه واقعیا بیان کړی دا چې دا ډیر مال انسان لور کول دا د نیک نیتۍ او د نیک بختۍ چې کوم دی علامت نه دی بلکې دا امتحان دی او ډیر غربت او ډیر کمزوري دا د انسان د بختۍ علامت نه دی بلکې دا امتحان دی انسان په هر حال کې امتحان کې دی نو دې کې دا خبره بیانې وضرب تبیان کا لهم دویتا مثلا یو مثال رجلین د دوو سړو جعلنا چې مونږ ګرځولیو مونږ جوړ کړیو لاحدهما یوتا د دې دواړو کسانو نه جنتین دو باغونه په دې دواړو کسانو کې مو د یو د پاره دو باغونه جوړ کړیو من اعناب د کجورو د ونو وحففناهما او مونږ را ګیر کړیو دا دواړه باغونه بنخلن د کجورو په ونو سره وجعلنا مونږ جوړ کړیو بینهما د دې دواړو باغونو په منځ کې زرعا فصل دواړو باغونو منځ کې پټیو پاغه کې به کوم دې فصل کا روزانه کلتل جنتین دا دواړه باغونه د سیو آتت اکلها چې راوړي به خپل میوه آتت چې نیولې به اکلها خپل میوه ولم تظلم منه شیئا ولم تظلم او نبه کمولی منه د دین شیئا حسیزو یعنی میوه بالکل پورا ورکولی چې یو کال به سمره ورک دی اک به بل کال ورکولی وفجرنا مونږ جاری کړیو خلالهما د دې دواړو باغونو په منځ کې نهرن یو نیر وکان له او د دې کافر ملګری د پاره ثمرن میوه ثمرن میوه ته ویل شي او د صبر اطلاق په ډیر مال او دولت باندې کیږي سرو سپینو باندې کیږي چې د الله تعالی د دغه باغونو نه علاوه نور مال او دولت ورکړي ځکه چې ثمر دا مال او دولت ته ویل شي ابن عباس نه هم فرمایي چې دین مراد د ثمر نه مراد یوازې میوه نه دي بلکې د دین مال او دولت مراد دي چې د الله تعالی د باغونو نه علاوه سرو سپینو ورکړي وکانه له او د کافر ملګری د پاره ثمرن مال او دولت یا میوه فقال نو اوید لصاحبه خپل ملګری دا وهو يحاوره چې هغه خبرې کولې د سره د ورته اوې د کافر ملګری اوې فقال د کافر ملګری اوې لصاحبه خپل د مسلمان ملګری دا وهو يحاوره په دې حال کې چې مسلمان د کافر سره خبرې کولې دی کافر ورته سووی د ورته وی انا اکثر منکا زیات یم لتانا مالن د مال په اعتبار سره وعزو او عزتمند یم نفرن د خلکو په لحاظ د خلکو په نظر کې مال را سره ډیر دی او ستاره زیات عزتمند یم نو کو زه د الله تعالی بد شوي او زه په غلط لار باندې وي نو زه بستانه په مال کې هم بهتر نوم او ستانه په عزت کې هم زیات نوم ته به زمانه زیات پیدا کړی وي ځکه ته توحید والے او زه مشرک یم ودخل او دا کافر ملګری داخل شو جنته خپل باغ ته وهو ظالم په دې حال کې چې دا کافر ظلم کوونکی ول نفسه په خپل ځان باندې څه ظلم کو ظلم ادا کو چې دا الله تعالی سره شریک بنو شریک غنو الله تعالی له شریکان پیدا کول دا ظلم کو او دا د بل چا سره ظلم نو د خپل ځان سره ظلم دی ځکه چې الله تعالی فرمایي چې ان الشرك لظلم عظیم بشک دا شرک ټول لوی ظلم دی
وهو ظالم او په دې حال کې چې د ظلم کوونکی ول نفسه په خپل ځان باندې قال د اوه ما اظن ز ګمان نکوما ان تبیدا چې برباد بشي هذه دا باغونه او دا مال او دولت زما ان تبیدا چې برباد بشي هذه دا دین مراد مال او دولت او دا باغونه ټول ته اشاره ده ان تبیدا دا چې برباد بشي هذه دا باغونه او مال او دولت زما ابدا همیشه د پاره همیشه د پاره دا ګمان نکوم چې زما دا باغونه او برباد شي مطلب دا چې دا به همیشه د پاره کوم دی قیم او دیم وي وما اظن او ز ګمان نکوما الساعه د قیامت قائمتن چې دا قیامت په قائم شي د دې خبره ز ګمان نکوما چې قیامت دا به قائم شي ولا اردت کجرز واپس شما الی ربی اوس دا خبره دا مسلمان ملګری کوي دغه ورته دا خبره وکړه لکنه اوس دی وی ولا اردت کجرز واپس شما الی ربی خپل رب ته لا اجدن نخام خاب بیا مما خیرا غورا من هذا د دنیا نا منقلبا زید وسیدو به د دې دنیا نه غورا ومنم قال له نو اویل دتا صاحبه دی خپل ملګری وهو يحاوره قال دورته وي دی کافر وي ولا اردت کوچر ز واپس شما الی ربی خپل رب تعالی اجدن نو خامخاب زبیا مما خیرا غور منها د دې دنیا نا منقلبا زید وسیدو د دې غور زیب امونم ویزه چې تاسو مسلمانان خوای چې دا نقل دی دنیا کې التب اصل ملاویږي زما دا باغونه خو په دنیا کې نقل دي لومبه خو قیامت منه خو بل فرض قیامت واقعیا شي نو الله تعالی بیا مستانه غره مال راکړي زګه دلته زمانہ کمزوري پیدا کړي او التبم زمانہ کمزوري سیستاله درکې قال نو دو ویل دی مسلمان ویل له دتا دی کافر تا صاحب قال نو له دت د کافر ته صاحبه ملګری ددو وهو يحاوره چا خبرې کولې د سره د توی اکفرتا آیت کفر کې بالذي په هغه ذات سره هغه الله سره خلقک چې پیدا کړي من تراب د خورنا ثم من نطفه بيد نطفه پیدا کړي د غندوبونه پیدا کړي ثم سواک رجلا بیا ته برابر کړي خسړې کړلې ثم سواکا بیا برابر کړي رجلا سړی برابر کړي دومبه الله تعالی توینا الله تعالی د خټ نه آدم علیه السلام پیدا کو او بیا د آدم علیه السلام په واسطه باندې ته د پلار د نطفه نه الله تعالی پیدا کړي او بیا د نطفه نه چې پیدا کړي دنه د تربیت کو بیا دنیا ته راوسته بیا دنیا نه ورستو چې کوم دې د پلار او د مور په ځل کې درنه محبت واچو غټولې غټ سړی درنه جوړ کو نو دا هغه الله تعالی ته نافرمانی کوي او غسر کفر کوي لكن هو الله ربي لیکن زویبا الله ربي الله رب زما دی ولا اشرکو زن شریکو ما بربي د خپل رب سره احد حسوک ولو اذ دخلت ولولا اذ دخلت هر کله چې ته داخل شوی جنتک خپل باغتا قلتا تا ویلی ما شاء الله سچ الله تعالی غواړي ما هغه سو شاء چې غواړي الله نو هغه بکیږي دی ورته وی د مسلمان چې ته کله د خپل باغ ته داخل شوی تا به د سدوی چې بده باندې به هیڅ قسم آفت ناراضي همیشه د پاره به قیم او د مودا بده نه وي کو چرتا د سی ویلې وي د سی بده ویلې وي چې هغه سبکیږي چې الله غواړي هغه سبکیږي چې الله غواړي قلتا کو تاویلې وي ماشاء الله هغه چې غواړي الله لا قوت هیڅ قوت نشته دی هیڅ قوت نشته دی الا بالله سوا د الله تعالی د قوتنا د الله د قوتنا علاوه بل هیڅ قسم قوت نشته دی نبی علیہ السلام فرمایي چې پتا سو کې یو کس خصیص وینو ما شاء الله لا حول ولا قوت دی وی
لا حول ولا قوت الا بالله. نو دا کم سیز ته چې د ماشاء الله لا حول ولا قوت الا بالله ویلی وی په کم سیز چې دک نظر لګیدلی وی دا نظر لګیدونکي سیز وی دا به د هر قسم آفت نه الله تعالی محفوظ ساتي. او بعض روایتو کې دي چې صرف د نظر نه به الله تعالی محفوظ ساتي، بد نظر په دې سیز باندې نه لګي. نو ماشاء الله لا حول ولا قوت الا بالله دا ویل پکار دی. سړي دی سیز نه الله خشي نو ماشاء الله دوی. دا الله تعالی حدیث مبارک کې راځي چې دا نظر د سي لګي لکه څنګه چې دا غش په سیز باندې لګي. نو چې ګره دې ماشاء الله وي نو د غسیز الله تعالی محفوظ کی، دا د بد نظر نه کوم دی بچ. او حدیث کې راځي چې دا نظر د اوخ کټوي ترسي او انسان ګور ترسي، ډېر خطرناک سیز دی نظر. چې د کوم سیز نه د انسان الله خشو نو ماشاء الله دی، ماشاء الله په دې سره دا نظر ختميږي. ولولا اذ دخلت هر کله چې ته داخل شوی جنت کا خپل باغ ته قلت تا ویلی وی ماشاء الله هغه څه چې وغواړي الله تعالی لا هغه سبب کیږي چې وغواړي الله تعالی لا قوت هیڅ قوت نشته الا بالله سوا د الله تعالی د قوت نه. د دې په ځای به د څه ویلی وی چې څه الله غواړي هغه کیږي. د څه به نه چې زما د باغونه به همیشه د لپاره محفوظي. ان ترنی کو چیرته اووینه ما انا اقل منکا زیاد کم یملتانا مالن د مال په اعتبار سره و ولد او د اولاد په اعتبار سره فعسى ربي امید دې زما رب ايوتيني دا چراکی ماتا خيرا غرا من جنتك استاد دي باغوننا غر باغون را د اخرت کې راکی ويرسل عليها او راوليږي په دې باندې نستا په دې باغونو باندې حسبانا افت من السماء د اسماننا فتصبح پس شبا استادا باغونه صعيدا زلقا خویدونګي میدان به جوړ شي. فتصبح پس شبا صعيدا میدان زلقا خویدونګي او يصبح یا بشی ماؤها اوبد دی باغونو ستا دا منس کے چکم نهر دی غورا نخکتا نفلن تستطویعا پس تهرگز بطاقت نلری لہو دا دی اوبود پارا طولبا دا تالاش دا اوبد خکتا لاری شی ختم شی نتو بیا دا دی تالاش اونکی دا دی قدرت پتا تا بیا حاصل لی چی تر اوبرا پیدا کی وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ او چاپیر شو دا دی میوونا فاصبحا پس شوی دا میوی دد یقلب کفیه چمروڑل بی لاسونا علاما پا غصبان دے انفقا چی دا خرچ کریو فیها پا دے باغ کے و احیط بثمره او دا عذاب دا اللہ تعالی چاپیر شو دا دے باغ لونا دا مال او دولتنا جداور شو هر شی حلاک شو دو بیا لاسونا مروڑل چې ما په دې باغونو باندې دوره خرچه ولې کوله او زمار سے تباہ و برباد شو دنیا شوم او نه د آخرت شوم نه خدا ہی منا نه وصال صدم نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے. یقلب جمرول البی کفیه دوار لاسونا علاما پا هغه سبان دے انفقا چې خرچ کړي او فيها په دې باغونو کې وهي خاویه او هغه را پریوتیو علی عروشها په خپل چتونو باندې کم انګور چې چتونو د برخه جوړ سپوډه ور جوړ کړي ټول ارس را پریوتی ټول ارس تباشو ويقول د ویل یا لیتنی اکاش لم اشرک چې ما نوی شریک کړي بربي د خپل رب سره احد هیڅوک. په دغه ټیم کې پوه شو چې دا زما د شرک داغه د وجه الله تعالی دا هر سما سره ما شرک نه وکړي نو زما دنیوي نقصان نه کېدو. نو علماوی د دې خبره نه دا نه ثابت دي د ایمان راوړي دي ځکه د دنیا په نقصان پسې خپاو نو ایمان نه دی راوړي د ایمان پته نه لګي. ولم تکل له او نشو د پارا ولم تکل له او نشو د پارا فئه یو ټوله یو ډلا ينصرونه جغي مدد کړي وي ددو من دون الله سوا د الله نه وما كان او نو دي منتصرا مدد کوونکی ان بلچا مدد کو د خپل د الله تعالی نه خپل بدلا واغستا. هنالک الولایت پداسمو کا باندې اختیار
لله الحق د دغه برحق الله تعالی وی دغه د بل شي اختیار نه وي او هو خیر عذاب منا کولو کې به چې اختیار نه وي بس دغه الله تعالی راولي دغه الله تعالی منکی هنالک الولایت پداسمو کباندی اختیار لله الحق دغه برحق الله تعالی وی هو خیر جغ ډیر غوړه دی ثواب د ثواب په اعتبار سره وخیر عقبا او ډیر غوړه دی په بدل ورکولو کې بس ته پیره وګم بیا وګت شو کنه وضرب بیان کلهم د دوی د پاره مثلا یو مثال رجلین د دو سړو جعلنا چې مونږ جوړ کړو مونږ ګرځولیو لاحدهما یو ته د دواړو نه لاحدهما د یو د پاره د دواړو نه جنتین دو باغونه من اعناب د انګورو دونو وحففناهما او مونږ را ګر کړیو د دواړه باغونه او مونږ را ګر کړیو دا دواړه بنخلن د کجورو پونو وجعلنا مونږ جوړ کړیو بینهما د دې دواړو باغونو په منځ کې زرعا فصل کلتل جنتین دا دواړه باغونه آتت اکلها روړلې به میوې خپلې یعنی ورکولې به میوې خپلې ولم تظلم او کمی به نه کو منه هیڅ به نه کمول منه د دې باغونو نه شیئا هیڅ چیزو ولم تظلم منه او نبکم کموالی بے نکو شیئن د هیڅ چیز وفجرنا منگ جاری کړی وی خلالهما د دې دواړو باغونو په منځ کې نهرن یو نیر وکان له او له د دې کافر ملګری د پاره ثمرن میوی یا ثمرن مال او دولت فقال اند اویل لصاحبه خپل ملګری ته او هو يحاوره په دې حال کې چې هغه د سره خبرې کولې انا اکثر منک زیات یم لتان مال اند مال په اعتبار سره وعز زیات عزت من یم نفرا دخل کو په لحاظ ودخلوا دی داخل شو جنته خپل باغ ته او هو ظالم لنفسه په دې حال کې دی ظلم کوونکی په خپل ځان باندې قال د اویل ما اظن زګمان نکوما انت بیدا چې برباد بشي هذه دا باغونه او دا مال دولت زما ابدا همیشه د پاره یا انت بیدا چې برباد بشي هذه دا باغونه ابدا چرتا یعنی چرتا بم دا باغونه برباد نشي وما اظن ساعت او زګمان نکوم د قیامت قائمه چې قیامت به قائم شي ولا اردت او کچرستاسو مناسب ولا اردت کچر ز واپس شما الى ربي خپل رب ته لا اجدن نخامخ بیا مما خيرا منها ډیر غوړه د دینه منقلبا زید اوسیدو یعنی استاسو نم بیا مخکلی باغونه الله را لګ قال اویل له د صاحبه خپل ملګری دا مسلمان ملګری وته اویل وهو يحاوره چا خبر کولې د سره اکفرتا ورته وی آیات کفر کئ تا کفر کو بالذی بهغ ذات سرا خلقک جته پیدا کړي من تراب د خورنا ثم من نطفه بيد نطفه پیدا کړي ثم سواک بیا برابر کړي رجل غټ سړی کړي ثم سواک الرجل بیا برابر کړي سړی لیکن زوما هو الله چې هغه الله ربي چې رب زما دی ولا اشرکو ز نشریکو ما بربي د خپل رب سره احد اسوک ولولا اذا دخلت هر کله چې داخل شوي جنتک خپل باغ ته قلت تاویلی ما شاء الله هغه سبکیږي سچ الله تعالی غواړي لا قوت اس قوت دشته الا بالله سوا د الله تعالی د قوتنا ان ترنی کوچریته اوینه ما انا اقل منك زیاد کم یملتان مالن د مال به اعتبار سره و ولد او د اولاد به اعتبار سره فعصا بزومید کوما ربي چې رب زما ايوتيني دا چې راکی ما ته خيرا غورا من جنتک استاد باغوننا ويرسل او راولیږي عليها پدی باندې نستا پدی باغونو باندې حسبانا صافت من السماء داسبانا فتصبح پسشب سعيدا زلقا پس شبا صعیدا میدان زلقا خویدون کی بس تش میدان بپاتی شهر سے بدل ختم کی او یصبح یا بشی ماؤها عبد دی یعنی عبد دی باغونستا غورن پخکت باندې نفلن تستویع
پس تب هرگز طاقت نه لري له د دې اوبو دپاره طلبه د تلاش کولو و احیط او چاپېره شو عذاب د الله تعالی بثمره د دې میوونه فاصبح پس شوې دا میوې یقلب کفیه چې مروړل به لاسونه خپل علامه په هغه څه باندې انفقه چې د خرج کړي وو فیها په دې باغونو کې وهي خاویه او هغه را پریوتي وو علی عروشها په خپلو سپرونو باندې په خپلو چتونو باندې ویقولو د ویل یا لیتنی ای کاش لم اشرک چې ما نوی شریک کړي بربي د خپل رب سره احد هیڅوک ولم تکن له او نشو د دپاره فئتن یو ټولی ینصرونه چې هغوی مدد کړی وي ددو من دون الله سوا د الله تعالی نه وما کان او نو دی منتصرا مدد کوونکي یعنی بدلا غستونکي خپل چې په خپله د الله نه بدلا اخیستی وي نو وما کان منتصرا او نو دی په خپله مدد کوونکي هنالک الولایتو په داسې موقع باندې اختیار لله الحق د دغې برحق الله تعالی وي هو خیر هغه ډېر غوره دی ثوابا د ثواب په اعتبار سره و خیر او ډېر غوره دی عقبا د بدلی ورکولو په اعتبار سره سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين